او دا ماشوم چې محمد حماد د په 28 ممالکو کې د اذان مقابله ګټلې ده. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. کله ریزلټ راغی ججانو فیصله وکړه چې محمد حماد چې دی په 28 ملکونو کې فرست پوزیشن راغی. باغې وخت کې مکافیات شو. دا ماشوم چې دی زمونږ ټول ماشومان د اکیډمي هغه به په 3 کټګوریو کې خامخا ماهر وي. یو د قرآن په دغه ترتیل کې، په حدر کې او ورسره په اذان کې هم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. عشاق القرآن په سوات کې یو ارګنایزیشن دی، اکیډمي ده. دوی مستقل په خپلو شاګردانو کار کې بهترین قاریان ورکي. او دا ماشوم چې محمد حماد د په 28 ممالکو کې د اذان مقابله ګټلې ده. نو اول خو ولادت ورکوم، بیا به سره خبرې کوم. خو تاسو اذان کې خلک تیاروي د اذان دپاره؟ او جی مونږه میشن دی په 3 کټګورو باندې مونږ کار کوو. په ترتیل باندې کار کوو، په حدر کار کوو او د هغې سره د اذان باندې کار کوو. صحیح. او جی نو دې ماشوم په اذان کې مقابله کې شرکت کړو او ګټلې ده. او جی د اذان یو آنلاین مقابله وه، دو په هغې کې شرکت وکړو او د 28 ممالک چې په هغې کې د عرب ممالک هم شامل وو، هغې مقابله کې د شرکت وکړو او اولنی پوزیشن یې واخیستی. سید محمد حماد اذان براتا و ریخا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
إلا الله. دا ستاسو بچی دی جی جی او مو شاګرد دی؟ او جی او ها ماشاءالله. نو دا خو ډیره د اعزاز خبره ده چې خپل بچی په خپل لار خلک روان کی. الحمدلله بس د الله احسان دی او خاص کر زما د والدینو دعاګانې به چې بچی هم نن سبا د والد صاحب په یو ښه عمل کې دغه سره شریک شي. الحمدلله زمونږ دا ماشوم چې دی زمونږ ټول ماشومان د اکیډمۍ هغه به په دریو کیټګریو کې خامخا ماهر وي. یو د قرآن په دغه ترتیل کې، په حدر کې او ورسره په اذان کې هم دا ټول ماشومان به تکړه انشاءالله. کله ریزلټ راغی ججانو فیصله وکړه چې محمد حماد چې دی په 28 ملکونو کې فرست پوزیشن راغی، په هغې وخت کې مو کیفیات سو؟ نو ډیره د خوشحالۍ خبره وه په هغه وخت کې او مونږ ټول ډیر زیات خوشحاله وو. بیا د دوی د استادانو هم شکریا ادا کوم چې د دې سره په دې مدارس کې نور زمونږ سره کم استادان دي د هغو هم شکریا ادا کړه او ډیر زیات خوشحاله وو. والدین زمونږ ډیر زیات خوشحاله وو. بلکې د ځل ماوله لږ سواد ستاسو د اکیډمۍ ته د نورو ضلعو نه خلک راځي که نه ماشومان راولي، نو څه طریقې کار دی؟ د الله فضل و کرم دی. مخکې خو زمونږ یو اکیډمي وه، یو مخصوص ځای و زمونږ سره. بیا الله پاک احسان وکړو مونږ سره اوس یو ډیر غټ مین کیمپس راغلی دی او هغه زمونږ په انډر کې دی. الحمدلله مونږ اوس اراده کړې ده را روان کال کې د اختر نه پس شوال کې زمونږ داخلي شروع کیږي. په هغې کې به زمونږ د تجوید او په دې فن کې د ډاکټرۍ پورې سبق ویلی کیدی شي انشاءالله. تاسو چې دا سواتیان هسې زما د ډېرو شپږ اتو میاشتو نه په ذهن کې راغلی دا ډېر مذهبي خلک دی ماشاءالله. یا خو زه چې راځم جو د دوی سره مې سلام دعا کېږي، خو دوی دومره تکړه دي چې د نن نه یو کال مخکې د دوی د عشاق القرآن کوم پلیټفارم چې دی دا هغسې نه نن چې څومره پراډکټ نن سبا ورکړو. بل د دوی دا یو امبیشن دی، د دوی نسب العین دی، بل د الله د رضا دپاره بهترین پراډکټس ورکړي او ټوله دنیا کې به وي دا خلک خورو او دا تخم به کرو. الله دې د اجر درکړي او انشاءالله بیا به زه خواله راځم. ډېره مننه.